زمونږ عقیده دا ده نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دنیا کې مرګ راغلی دی د دنیایي مرګ منکر هغه محترمو زمونږ په نسبت باندې کافر دی ځکه محترمو د هر یو انسان دپاره د هر یو ساو ذایقې والا انسان والا دپاره د مرګ ذایقه سکل دا پر ضروري دي دا قرآن مجید او د حدیث مبارکه او د نصوص قطعیه نه ثابت دي دویم نمبر ماده عرض کړی و چې د مرګ نه وروسته په خپل قبر مبارک کې روزه مبارک کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو قسم حیات حاصل دی دغه حیات دنیایي ژوند او حیات ختم شوی دی دویم حیات چې ورته ویل کېږي د برزخ ژوند او زندگی هغې کې د اهلسنت والجماعت راجح مسلک او موقف دا دی چې روح د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعلی علیین کې دی او جسم مبارک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې پر روزه مبارک کې دی د دې روح او جسم په خپل منځ کې یو تعلق دی دغه تعلق مونږ ویلو چې د عامو انسانانو هم وي لیکن دا درجه به درجه وي د انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات هغه کامل اکمل وي بیا په دې پسې درجه شهدای کرام وي په دې پسې بیا د صالحان وي او په دې پسې بیا د عامو انسانانو وي یعنی د انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات د ژوند او زندگی دا قوي وي کامل وي اکمل وي دا غوی د برزخ د ژوند د دنیا د ژوند نه غوره وي او محترم زمونږ د دغه سره عقیده ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزي مبارکه ته چې وسوک ورشي درود السلام ولولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود اور سما کوي او کوم چې د لري نه ولوستی شي هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرشتو په ذریعه سره رسولی کېږي دلته کې تاسو وګورئ افراط او تفرید شروع وي امت کې کله بعضې خلک د افراط او تفرید شکار شي یوه ډله هغه ردل چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیایي مرګ نه انکار کوي دویمه ډله په مقابله کې راپاڅېدل هغوی د قبر او د برزخ د ژوند او زندګۍ نه پسې انکار وکړو مونږ اعتدال والا موقف نه دنیا کې مرګ راغلی دی د هغې د انکار صحیح نه دی خپله روزه مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو قسم ژوند او زندګي میلاو دی د هغې نه انکار صحیح نه دی یوه ډله راپاڅېده هغوی ویل نبي علیه الصلوۃ والسلام ته د دې ځای نه چغې لګوه د هر ځای نه هغه اوري بله ډله راپاڅېده ویل نه روزې مبارکې ته چې نږدې ورشي هلته هم نه اوري اوس دا دواړه د یو بل سره د ضد شکار وو مونږ ویل نه د اهلسنت والجماعت موقف او عقیده دا وه د لرې نه به ذات خود ناوري هغه د فرشتو په ذریعه نبي علیه الصلوۃ والسلام ته رسولی کېږي من صلی علی عند قبر سمیته ومن صلی علی نائیا بلغته ان الله حرم علی الارض نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمائی ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام د لرې نه فرشتې رسي د لرې نه خود به خود ناوري او دا مضابطه ده یو انسان دنیایي ژوند کې مې د لرې نه غیبانه आवाज نشي اورېدی د لرې او نږدې نه یو شان اورېدل دا د الله تعالی صفت د بنده دا صفت کلم نشي کېدی یو څوک چې د الله سره په دې صفت کې بنده شریک کوي چې دا بندم د لرې او نږدې نه که مړي که ژوندی دنیا کې که برزخ کې دا اوري دغه به شرکي عقیده او محترمو تېره جمعه ما دې حوالې سره تفصیلات ذکر کړي وو زه هغې باندې یو څو دلایل تاسو ته وایم خو هغې نه مخکې راځم نن سبا محترمو تاسو که وګورئ څومره خلک چې زمونږ په دین عقیده باندې حملاور دي هغوی د عقل په بنیاد باندې د خلکو د ګمراه کولو کوشش کوي او دا عقلي وسوسې ما تېره جمعه تاسو ته شاید ویلي وو عقلي وسوسې حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمه الله فرمایي عقلي اعتراضات که څومره مضبوط شي او قوي شي خو د دې لپاره توړ خامخا وي امام رازي رحمه الله نوم تاسو اورېدلی دی دا د عقلیاتو په بنیاد کې د مثل نشته دی د نه وروسته د مثل د عقلیاتو په بنیاد کې په میدان کې نه دی راغلی شیطان ورته راغی د ځنکدن په وخت کې ویل تا سره د الله په وجود څه دلیل دی امام رازي ورته دلیل پیش کړو شیطان شروع شو د امام رازي دلیل یې مات کړو چې د امام رازي غونته کې سړي دلیل ماتوي بیا زما او ستا څه حیثیت دی چې زما او ستا دلیل به د امام رازي مخې ته وچلي د شیطان مخې ته وچلي دی بل دلیل هغه غم مات کو بل دلیل هغه مات امام رازي دلیل وای هغه ماتوي عقلي دلیل دی اخر کې امام رازي وفرمایل ویل مالا قرآن راوړی بخاري راوړی ځنکدن په وخت کې دا بخاري شریف او قرآن ورته دغسې په داسې نه کېښودل
امام رازی رحم الله به فرمایل ول زه بغیر دلیل منو عقلی دلایل څه دغه سي حیثیت نه لري دنیا کې چې هغه په پاتې شي ته څومره مضبوط عقلی دلیل جوړ کې دغه توړ بروسي دی امام رازی رحم الله بارک راضي شیطان ورته وزل راغی ورته الله په وجود در سره څه دلیل دی دی ورته دلیل شروع شیطان مر سره وباسو شیطان ورته وی یارستانه دغه سپینګری بابا زمیدار کا ایمان مضبوط دی دی ورته دا څنګه خبره کې دیم په سوچ کې چې ما د الله په وجود دومره دلایل لیکلي دي کتاب می لیکل دی او د ما ته وی چې پلان کې سپینګری ایمان تانه مضبوط دی هغه ورته وکنه وی تا دراله متا سره می باز شروع تر د الله په وجود باندې دلایل شروع کړه نو کته ما د څومره عقلي دلایل مو وای خو زه درلماتو او شیطان خو مرامي او معمولی سره خو نه و هغه هم ځان دلایل عقلي دلایل وغه نه خره کیږي ځکه او لا سپینګری کاګه ته ورلم ول ما ورته چې تاسو د الله په وجود څه دلیل لې و یو کانه چوت کو دغه څنګه ته د انسان په شکل کې راغلو ول کانه را پس چوت کو ما ته دا سر دی وخرم بس ول دوی مې خبرې ضرورت به نه زولاړم عقلی اشکالات د اعتراضات د هیڅ حیثیت نه لري یو مسله د قران او سنت نه ثابت شو بس موږ به ایمان لرو زمون عقل ترازی او کنه راضی حضرت امام شاه ولی الله رحم الله په دې باندې بحث کړي د فلسفه ذکر کړي وې د شریعت احکامات دا د عقل نه خلاف کلم نشي کېدی البته ما وراء العقل کلوي زما استاد عقل لغي ادراک نشي کوله زما استاد عقل لغي ته نشي رسیدي نو خلاف العقل نه دی البته کلمه وراء العقل کېدی उसके बाद इस कहते हिकमत लटे लटे कहते शी तोर बकी गुमराह शे वगे د ځان ورونه رس دا مسلم د قران او سنت د نصوص نه ثابت تسوي او حدیث به تاسو ته وایم بدل ته دغه مرزنت کې ساتي د دې مشکلات سری تا ته وي ته نبی صلی الله علیه وسلم په خپل قبر مبارک کې روزه مبارک کې ژوند دی جهاز موږ عقیده ده قران او سنت د دلایلونو ثابت دي تا ته وي د نبی صلی الله علیه وسلم عمر څومره ترته 30-60 سال خچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند دی حیات دی به 30-60 ته ولې دا عمر زیات کا کنه نو دلته جواب ورکا ورته دنیوي ژوند او زندگی دنیوي ظاهری ژوند 30-60 سال وغه ختم شوه دی اوس چې کوم ژوند او زندگی راغره برزخ او د قبر ژوند دی عالم البرزخ ورته ویل کیږي 13 جمعه مونږ تفصیل کړو دغه دواړو کې فرق دی هغه په دې مقیاس کوي اعتراض مکو کړي تا نه به وسړی ته وسګي عمر دې څومره دی 50 کاله کله پیدا شوی پلان کې سن کې 50 سال نو تا ته وای د مور د ګډه کې چې ته مې ژوند دی ور سره ولې نه حساب نو ته ورته دغه جواب ورکړي چې را جدا ژوند ور دي سره نه حسابيږي نو ته دغه قبر والا ژوندم جدا ژوند دي سره نه حسابيږي چې په ځول اعتراضات نه سره بارک بیا ته وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچرته په خپل قبر مبارک کې حیات وې تاسو ګورئ د صحابه کرامو کې جنگونه شوي دي مشاجرات شوي دي جنگ جمل او دغه نور جنگونه تاسو کتلی قرآن سوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم چې یو چا په خپلو مسلو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم نه تسلیم کړي تر هغه وخت پورې دا سړی مؤمن مسلمان نشي کېدی نو تا ته ویره صحابه کرامو کې جنگونه شوي کدا غوی عقیده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قبر کې حیات دی خو قبر ته براغلی وی ویل به الله رسول زمونږ په سلو کې مونږ کې څوک په حق لري څوک صحابه کرام نه دی راغلي روزي مبارک کې دا دې مطلب دا و چې صحابه کرام په نسبت باندې نبی سم روزه مبارک کې حیات نه نو دا خو دې په ټول قسمه اعتراض دی تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله کولې په دنیوي تکلیفي ژوند کې اگر تکلیف والا دنیوي ژوند ختم شوه دی اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ژوند کې د دنیا والا فیصله نه کوي فلا وربک تعلق د دنیوي ژوند سره او د برزخي ژوند سره نشته دی او دویم نمبر دا قرآن خو دې په باره کې واضح وي ولکن لا تشعرون هغوی ژوندي دي الله ورته یو ژوند ورکړی دی لیکن تاسو ادراک بالحواس نشئ کولی دنیا والا دغه ژوند او زندگی نشي محسوسولی زه تاسو ته یو مثال درکوم تاسو ګورئ د زموږ ټولو سره په اوږو باندې کرامن کاتبین فرشتې راسره دي موږ د هغوی په ژوند نه پوهېږو دا زموږ نه پوهېدل نه محسوسول دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دوی ژوند نه مړته نشته موږ یو طالب دی راغی چشمې ته ورکې شوي دي مثال وایم تاسو ته دلته یو نه تپوس کې یار ما سره چشمې وي یو نه تپوس کې تا خو نه دي لیدلي بل ته وایي دلته ورته یو طالب وایي تا سره په د اوږه باندې کرامن کاتبین فرشتې شته دی ورته بلکل شته دی
نو دا خو تا سره هر وخت در سره دیونه تپوس وکړه که نه و فرشتو زما پر چشمې چېرته دي چېرته پاتې شوي زه د دې نه تپوس نه کوم ولې نه کوم هغه په دې بنیاد نه کوم چې زه دا ژوندی نه ګڼم دا ملایک ژوندي نه ګڼم بلکې صرف په دې بنیاد کوم زما ایمان دی چې دیو ته ژوند حاصل دی لیکن ولکن لا تشعرون کې داخل دی زه د هغوی ژوند نشم محسوسولی که زه ورنه تپوس وکړم و ملایکو زما په چشمې ما نه چېرته پاتې شوي دي دیو ما ته جواب راکړي زه په هغه جواب نه پوهېږم د دې وجې نه زه تپوس نه کوم زما تپوس نه کول د دې خبرې دلیل نه دی چې دا ژوندي نه ګڼم د صحابه کرامو روزې مبارکې ته نه راتلل هغه د دې وجې نه و چې هغوی ته پته وه دا د برزخ ژوند دی دا د پردې ژوند دی د الله بل جهان ته تللی دی که د دغې ځای نه موږ ته جواب راکړي موږ د هغې جواب باندې نه پوهېږو دا ژوند نه شو محسوسولی نو څه فایده شوه پیسې راوړو نو دا محترمو په ذل قسمه اعتراضات او بیا تاسو ته به نبي علیه صلات وسلام خپل روزه مبارکې ژوندی دی جهاد ژوندی دی نو تاسو ژوندی پیغمبر د خاورو د لاندې کو ژوندی څوک دا هغه عقلي وسوسې وي چې سړي ته وراشي ته ورته ووایې دا دومره غلط عقیده ولې لري زموږ د ټولو مسلمانانو اتفاقي او اجماعي عقیده ده اوس هم که تاسو ورشئ د رسول الله سلم په روزه مبارک کې د سرو زرو په اوبو باندې د الفاظ لیکلي دي د حدیث او امام بخاري په 9 سندونو سره د حدیث نقل کړی دی امام مسلم په 450 سندونو سره د حدیث نقل کړی دی محدثینو ټولو په خپلو کتابونو کې نقل کړی دی نبی علیه صلات وسلام فرمایي ما بین بیتي و منبري روزة من ریاض الجنه زما د قبر دغه ټوکړه چې کوم ځای کې د زما قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر والا په جوړلې دغه ځای دی نبی علیه صلات وسلام فرمایي دا جنت ټوکړه ده نو جنت کې خو ژوندي اوسېږي مړه خو پکې نه اوسېږي عقیده خو ستا صحیح ده چې ته روزة من ریاض د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ټوکړه چې کومه ده ته هغې تر خاورو کنده وې او حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتي رحمه الله خو عجیبه خبره خپل کتاب کې لیکل هغه وایي نبي علیه صلات وسلام دنیا نه لاړو د اعزاز او اکرام یوه طریقه دا وه چې الله جنت ته بولی وی لیکن دا کامل اعزاز نه و الله نبی علیه صلات وسلام جنت ته بوت نه تلو جنت ته به نبی علیه السلام پسې مدینې منورې ته راوستو برحال محترمو دی باندې دلایل د قرآن مجید نم دی یو ځای الله فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات تاسو مو وایي هغه چاته چې قتل شي په لاره د الله کې څه ورته مو وایي مړه ورته نه وایو الله څه ورته ووایو بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي ولکن لا تشعرون تاسو شعور نه لرئ تاسو د هغوی ژوند نشئ شعور ویل کې ادراک بالحواس ته په دې سترګو تاسو هغه نشئ کتی ستاسو دې ذهن ته نه راځي الله وایي ژوندي دي او که تاسو ګورئ دا د قتل والا فعل دا په جسم واردېږي هغه چاته د میت ویلو نه منع راغلی ده په چا باندې چې فعل د قتل وارد شوی دی او فعل د قتل هغه په جسم وارد شوی په توره باندې جسم لګېدلی په ګولۍ جسم لګېدلی الله وایي دې ته مړ مه وایي دا ژوندی دی اوس د ژوند تفصیل سره ولکن لا تشعرون او رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی مو شهید مو د دې آیات نه علما فرمایي چې تفصیل ته نه ځم شهید تاسو به باقي پوهېده شئ وایي د انبیاء د شهداو حیات ورنه په عبارت النص سره ثابتېږي او د انبیاء علیهم السلام حیات ورنه په دلالت النص سره ثابتېږي ځکه شهداو ته دا درجه ملاو شوې د انبیاو د اتباع د وجې نه هر کله چې دیو ژوندي دي د دیو دا حال دی نو انبیاء کرامو په طریق اولا سره ژوندي لکه مونږ خپلو طالبانو ته مثال ووایو مونږ وایو دا د ستورو رڼا مستفاد ده د لمر نه اوس یو سړی یار د ستوري دومره رڼا کوي سپوږمۍ دومره رڼا کوي نور یې نه دی لیدلی دا د دیو رڼا حاصله د دیو تر نور د وجې نه چې دیو دومره رڼا کوي نو نور خو به خامخا د دې نه تیزه رڼا کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به شهید هم دی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی بخاری جلد 919 کی حدیث موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی والنبی علیہ السلام صلی الله علیه یقول فی مرضه الذی مات فی عائشہ نبی علیہ السلام په کوم مرض کې چې وفات شو ماته بل اے عائشہ ما ازال اجد الم الطعام الذي اكلت بخیبر هغه ماته چې خیبر کې کوم زهر یو یهودنی را کړیو زه دا غي درد محسوسوم عائشہ ګویا کې زما د مړی د ساده رګ کټ کیږي عبدالله بن مسعود مستدرک کې د حدیث موجود دی هغه وایي زه لس پیرې په دې خبرې قسم خوړو ته تیار یم چې نبي علیه السلام شهید دی النبي مو شهید الله دواړه اجازات ورکړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات ورنه په عبارت النص دلته دواړو سره ثابت دي دویم د قرآن مجید نور آیاتونه دي مثلا یو ځای الله فرمایي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر له قانون ضابطه ذکر کې الله
چې کله د خلکو په ځان ظلم کړو پیغمبر که تا ته راغلی وي د الله نه معافي غوښتي وي او به تا ته درخواست کړی وي چې مونږ دپاره د الله نه دعا وکړه بخښنه وغواړه نو لوجد الله تواب الرحیم خامخا به دیو الله توبه قبلونکې رحم کوونکی به غونته او مفتی شفیع صاحب رحم الله لیکي دې باندې ګڼ حدیث هم دي د معارف القرآن دی مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان دغه آیات دلاندې لیکي وہی لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابط نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لیے دعائی مغفرت کر دیں اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی اور آپ رسول اللہ کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی اسی طرح آج بھی روزے اقدس پر حاضری اس حکم میں بیردلان دی روایت نقل کی ننم کے رسول روزی مبارکی تورشی فقاہو طریقہ ذکر کری دا روزی مبارکی تورشی یا رسول اللہ اسألوک الشفاعت درخواست ہو کر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلالت کی او مولانا قاسم نانوتری ملخو ابی حیات کی صفحہ نمبر 52 باندې هم دا آیات مستقل نقل کړي دي او په دغه کې وایي د دې آیات نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات په نص سره په قطعیت سره ثابتېږي او په اخر کې به لیکي وایي د دې دواړه جدا جملے جدا جدا آپ کی حیات پر اسی طرح دلالت کرتی ہے کہ قرآن کے ماننے والوں کو تو گنجائش انکار نہیں رہتی زمونږ اکابر او زمونږ علماء ذکر روایت پر راځم کوم شاید 2-3 غنټې په ولګي و تفصیل نکو مطلب می دا دی د قرآن مجید د آیاتونو هم دغه حیات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت او دغه سي احادیث کې تاسو بیا ګورئ ډیر زیات مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بخاری جلد 304 کې ابو هريره راوی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ما بین بیتی و منبر روزه من ریاض الجنه دا په ګڼو سندونو سره د حدیث نقل کړي زما روزه مبارکه د جنت باغ دی نو تاسو ګورئ جنت کې څوک اوسېږي مړه نه اوسېږي ژوندي اوسېږي او د دې قسمه حدیث نه دوه ډلې انکار کوي یو د شیعو ډله ده هغوی ته تاسو تکلیف څه دی د نبي علیه السلام روزه مبارکه جنت ولې نه منئ وایي یاره که موږ د نبي علیه السلام روزه مبارکه جنت ومنو بیا به ابوبکر عمر د غلطي دفن دي هغه به جنتي منل ضروري وي او هغه جنتي منلو ته تیار نه دي بل ډله ته انکار کوي د حیات نه هلکه تاسو ولې د نبي علیه السلام روزه مبارکه جنت نه منئ یاره که روزه مبارکه جنت ومنو بیا به نبي علیه الصلوۃ والسلام ژوندی او حیات مرو ځکه په جنت کې ژوندي اوسېږي مړه خو نه اوسېږي زموږ تکلیف ده نو زموږ دواړه تکلیفونه نشته الحمدلله موږ رسول الله سم په خپل روزه مبارکه حیات هم منو ابوبکر عمر رضی الله عنهما جنتي هم منو الحمدلله دغه رنګې حدیث کې راځي دغه حدیث مسلم شریف جلد 268 کې روایت در انس رضی اللہ فرمائی اتیت وفی روایت احدام مررت علی موسیٰ لیلتا اسری بیند کسیب الاحمری وهو قائم یصلی فی قبری نبی علیہ السلام فرمائی د معراج بشبا د سرو شګو د ټیرکۍ په خوازه د موسی علیہ السلام په قبر تیر شو پرې ځمکې والا وهو او موسی علیہ السلام قائم ولاړو یصلی فی قبری مونځ کوي خپل قبر کې نو دا هغه حیات دلیل دی ځینې خلک ور باندې به اشکال وکړي و یاره دا چې خبره ده موسی علیه السلام دلته په قبر کې وکړو په د یو وخت به موسی علیه السلام هلته په بیت المقدس کې موکړو به اسمانونو کې موکړو دې مطلب دا و چې موسی علیه السلام حاضر ناظر ورځي کیو نو هم ورته یو خدای اشکال ځکه صحیح نه دی چې دا شپه د قانون نه و د قدرت شپه وه په یو شپه کې هلته تلل بیا بره تلل او بیا راتلل 500 کاله فاصله د ځمکې نه تر اسمانه پورې ده په یوه شپه کې دا طی کېدل دا ممکن نه و د سره د شپه قدرت و د قانون نه وه لہذا اعتراضات کول ګرځېږي دویم حافظ ابن حجر فتح الباری کې دغه اعتراض جواب کوي هغه وایي یو ذات په یو وخت کې په مختلفو ځایونو کې لیدل دا حاضر ناظر د یو ذات په مختلفو وختونو کې په جدا جدا ځایونو کې کتل دا حاضر ناظر لازمي زه اوس یم مؤذن کاکا ما دلته اوس وکتو مونځ وخت کې دې ځای نه چې ووتو لږ ساعت بعد مې هلته کور مخې ته وکتو بیا زه روان وم هلته مې لږ ساعت پس بازار کې وکتو نو دلته ذات یو دی خو ټیمونه مختلف دي لہذا د دې نه دا نه لازمېږي چې حاضر ناظر او دغه حدیث امام مسلم رحمه الله په 2 سندونو سره مسلم کې نقل کړی دی دغه رنګې ابن ماجه صفحه 118 کې روایت موجود دی مخکې جو ما باغې تفصیل کړی نبی علیہ السلام فرمایي د اوږد حدیث دی صحابه کرامو ته فرمایي تاسو د جمعې په ورځ په ما باندې درود شریف زیات وایئ ما بل ورځ طالبانو ته سبق وایو هغه حدیث ما را جمع کول دا د جمعې د ورځې خصوصیت څه دی درود شریف زیات ویلو په عامو ورځو کې که ته درود شریف ووایې 10 رحمتونه راځي د جمعې په ورځ کې ته ووایې 70 رحمتونه د رب د طرف نه راځي
او دا د جمعې د ورځې درود شریف یا د جمعې د شپې د انتهایی په تیزۍ سره د الله پیغمبر ته ستا په نوم پیش کېږي رسېږي. نبی علیہ السلام ته صحابو ته نبی علیہ السلام وایي تاسو د جمعې په ورځ درود زیات وایي فاکثروا علی من الصلاة فی. صحابو ته د الله رسوله ستاسو جسم به خاورې شوی ریزه ریزه شوی وي نو درود به څنګه پیش کېږي؟ نبی علیہ السلام فرمایل نه ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، الله په ځمکه باندې حرام کړی دي چې د انبیاو جسمونه وخوري. فنبی الله حی یرزق، د الله نبی ژوندی رزق ورته ملوي. تیره جمعه ما تفسیر کړو چې انسان د څلورو عناصرو نه جوړ دی، به نبی ته په څلورو واړو باندې غلبوي تفصیل ما کړو. او دغه نن حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ابو داؤد شریف جلد 286 کې دغه حدیث دی ما من احد یسلم علی الا رد الله علی روحی حتی ارد علیہ السلام. او بیا بذل المجهود کې علامہ سہارنپوری حدیث نقل کې عند القبر الفاظ نقل کې څوک چې زما قبر ته نږدې راشي سلام وکي نبی علیہ السلام فرمایي الله ما متوجی کی زراغي جواب ورته ورک. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله چې په نقطه لیکي وایي که سړی پوره ژوند او زندگی د نبی علیہ السلام روزي مبارکې ته راځي الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې بار بار ورشو یقینا سعادت وي. وایي که سړی بار بار راځي او سلام کوي السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا نبی الله، بار بار سلام کوي او په ژوند کې یو پیر په ژوند کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه ورته جواب ملاو شي چې وعلیک السلام یا امتی، دغه انسان د سعادت مندۍ د دین لوی بل ذریعہ نشي کېدی چې ماته د الله پیغمبر وایي چې وعلیک السلام. نو دې حدیث ته معلومه شو نبی علیہ السلام فرمایي زه دغه سړي ته جواب ورکوم. او نسائی شریف او ابن حبان کې دغه حدیث بیا موجود دی. نبی علیہ السلام فرمایي ان لله ملائکه، زمکه کې فرشتي دي چکرې لګي د الله لپاره یبلغونی من امتی السلام، زما د امت سلام ما ته رارسي. دلته ما ته سلام وایو فرشتي ورسي نبی علیہ السلام پلان کې د پلان کې زی بتا سو باندې سلام ویل د الله پیغمبر. او مشکات شریف 87 کې دغه حدیث دی. هغه حدیث بیا مزید وضاحت کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من صلی علی عند قبری سمعتو، څوک چې زما قبر ته نږدې راغی درود ولوستو دا زه په خپل اورم. ومن صلی علی نائیا ابلغته، چا چې لري ولوستو درود شریف ماته به فرشتو په ذریعه سره هغه را رسول کیږي. او بیا د مضمون نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسی علیہ السلام په باره کې ذکر کی چې به راځي دنیا ته. دو ځای حدیث راځي. یو ځای راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد اجبته. عیسی علیہ السلام به زما قبر ته راشي دلته په ما باندې سلام وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما ته جواب ورکم روزي مبارک. او دغه حدیث بیا جامع الصغیر نقل کوي وليأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه، زما قبر ته براشي سلام به وکي زما ته جواب ورکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام. او د دې مضمون بیا مستقل یو حدیث امام بیهقی رحمه الله مستقل کتاب لیکلی دی، امام سیوطی رحمه الله مستقل رساله لیکلی ده. هغه حدیث چې دی باب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الانبیاء واحیاء فی قبورهم یصلون، انبیاء علیهم السلام شاندار دیو ته په خپل قبر کې یو خاص قسم ژوند ملاوي، دیو په خپل قبرونو کې منځونه کوي. ودلته زه یو خبره کوم معمولی وره تاسو ذهن کې وخلک اشکال لراځي. دلته ماته یو کس راغی ماته تاسو چې دا قسم احادیث وایي در قرآن نه خلاف دي. ګورئ دا یو فتنه ده په دې وخت کې احادیث رالی د قرآن خلاف کړل. دومره امت محدثین تیر شوي، فقها تیر شوي، مفسرین تیر شوي، هغوی دا ونه ویل چې دا د قرآن نه خلاف دی. نن یو سړی را پاسي کې دومره اهلیت نه لري چې د قرآن مجید د یو آیات صحیح لفظي ترجمه وکړي، دی را پاسي کې وایي حدیث د قرآن نه خلاف. احادیث کلم د قرآن خلاف نشي کېدی. احادیث د قرآن د پر شرح د تفسیر دی، بغیر د احادیثونو چې د قرآن کم تفسیر وي دغه مردود دی. من فسر برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. ما ته یو دا قسم حدیث د قرآن نه خلاف دی، مورته ولی خلاف دی. ما ته قرآن کې راځي ګوره دې حدیثونه معلومیږي نبی علیہ السلام خپل روزه مبارک کې انبیاء علیهم السلام ژوند دي منځونه کوي. قرآن وایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت کوه د رب خپل تر دې چې تا ته مرګ راشي. قرآن نه معلومیږي د مرګ نه وروسته عبادت نشته، حدیثونه معلومیږي چې د مرګ نه وروسته عبادت شته. ممکن وو ما ورته ملګری قرآن او حدیث کې تعارض نشته، زه په دې طریقې خو به تر دې حدیثونو انکار وکړي، خو د هغه حدیث تر بسې کې چې متواترات دي
معراج په شپه باندې نبی رسول الله امام باقي انبیاء کرام علیهم السلام مقتدیانو د عیسی علیه السلام نه علاوه د ټول انبیاء د وفات نه وروسته راغلي دي مونږ نبی رسول الله پسې کړي دا خو متواترات دي اوس پر متواتراتو نه انکار کې چې قرآن نه خلاف دي ترمذی شریف کی حدیث موجود ہے کتاب التفسیر کی قبر کی تلاوت د سورۃ الملک تلاوت ثابت ده انکار به کې قرآن نه خلاف ده بلکې قرآن خپل قرآن نه به انکار کوي چرتیان چې جنت تلاړ شي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء رب حمد و بیانای اوس بر قرآن نه انکار کې حمد الله ذکر کول دا عبادت دی لوی عبادت دی ولی د قرآن نه خلاف دی اخیرنو سفارو کې الله دا مضمون ذکر کوي الله به انسانانو ته سجده وکړي مؤمنان به سجده وکړي کافران به سجده نشي کولای یقینا سجده عبادت دل ته کوي مؤمنان ودار قرآن نه خلاف دی قرآن نه الټه انکار وکړه ما ته کس به وي د دې څه مطلب دی ما ورته دغه درته مونږ وایو که نه چې د کور د خپلو اکابرو اسلافو ته راشه هغوی ته پرې نه د قرآن تفسیر زده کړي بیا به دا قسم اعتراضات نه کړي ما ته څه مطلب دی ما ورته د دې مطلب دی حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمه الله لیکلي په دنیا کې انسان مکلف دی که دې عبادت نه کوي د رب الله به په دې سزا ورکړي د مرګ نه وروسته تکلیفي عبادت نشته دی په دې آیات کې نفي ده واعبد ربک حتی یأتیک الیقین د مرګ نه وروسته تکلیفي عبادت نشته دی او په کومو نصوصو کې چې ثبات دی هغه تلذذي عبادت دی دې وجه نه حکیم الامت لیکي تلذذا لا تکلفا د مرګ نه وروسته چې کومو نصوصو کې عبادت راځي دا تلذذي عبادت دی تکلیفي عبادت نه دی محترمو دغه عقیده زموږ اجماعي عقیده ده دا زموږ ټولو اکابرو لیکلي دي مثلا زه تاسو ته یو وښیم دا سیرت مصطفیٰ د مولانا ادریس کاندهلوی رحمه الله معتبر کتاب دے دہلی کی وہی تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام وفات کے بعد اپنے قبروں میں زندہ ہے اور نماز و عبادت میں مشغول ہے اور حضرات انبیاء کرام کی یہ برزخی حیات اگرچہ ہم کو محسوس نہیں ہوتی لیکن بلا شبہ یہ حیات حسی اور جسمانی ہے دغه چې حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمه الله ډېر لوی سړی تېر شوی 3000 تصنیفات دغه مشهور دي دا دغه اشرف الجواب دی صفحہ نمبر 225 کې لیکي وہی بہرحال یہ بات با اتفاق امت ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبر میں زندہ رہتے دا ډېر شی دی دا تاسو ته ما سې نمونه لپاره د روخو ځکه ډېر خلک بیا خلکو د اشکالات او زموږ عقیده دا ده خلاصه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دنیا کې مرګ راغلی دی د دې نه انکار کفر دی دویم نمبر نبی علیہ السلام ته خپل روزه مبارکی او خاص قسم ژوند ملاو دی دریم نمبر د لری نه څوک نبی علیہ السلام ته چغې لګي یا رسول الله عقیده دای چې د دې ځینې نبی علیہ السلام په خپل اوري د شرکی عقیده ده د دې ځینې ورته پرشته رسید لری نه په خپل نه اوري البته قبر ته چې نږدې ورشي الته په خپل باندې اوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ژوند دنیا والا داسې ژوند نه دی څنګه چې دنیا ظاهري ژوند دی دا ختم شوی دی روح او جسم دواړه د رسول هغې ته یو قسم آیات ملاو دی بس موږ دغه عمر عقیده ساتو د دې نه اخوا تفصیلاتو پسې نور پسې کېږو د چا اشکالات د چا اعتراضات هغه به د هغه تر ذات تر حده پورې الله رب ذوالجلال دې موږ ته په خپل عقایدو باندې استقامت نصیب کړي واخر